د 1953 یو تحریک چې هغه او چلیدلو چې دا قادیانیان دا د غیر مسلم اقلیت وګرځولی شي او د دې لپاره مسلمانانو دا اراده کړې چې سبا نه به مونږ خپل د جدوجهد او د خپل تحریک آغاز کړو نو د نن نه ټول علما کرام هغه علما چې هغه د دې تحریک نمائندگانو سرګرم کسانو هغه ټول د شپې نه گرفتار کړی شو او په لاهور کې زنانو د خپل کور نه دننه دا منظر لیدلی او دا بیا هغوی بیان کړی دی چې یو زنانه دا خبره بیان کړې ده چې ما د خپل کور نه ولیدل چې د کوڅې د یو اړخ نه د نوجوانانو یو جماعت هغه را روان دی او هغوی نارې لګوي او ناره دا لګوي ختم نبوت زنده باد ختم نبوت زنده باد دا ناره بلندی دا ناره لګوي او هغوی را روان دي چې کله فوج ته مخامخ کیږي هغه فوج چې په هغې کې قادیانیان هم شامل دي او هغوی ته اجازت دی چې هغوی فایر هغه وکړي هغه فوج ته مخامخ کیږي او دوی خپله سینه هغه ښکاره کوي او ورته وایي چې ګولې چلوي نو په دې ځای کې وچلوي خپله سینې ورته مخامخ کړې ده ښکاره کړې ده هغه فوج چې په هغې کې قادیانیان شامل وو هغوی ګولې چلول شروع کړل او هغه مسلمانان هلته کې یو مسلمان هغه راغورځېدل هغه شروع شول هغه نوجوانان د هغوی په زړه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه وه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام محبت و د عقیده ختم نبوت د جذبې نه سرشارو هغوی یو مسلمان نوجوان هلته کې را پرېوتلو شهید شولو خو چا شا ونه ګرځوله څوک رستو نه شول بیا هغه بیانونکي بیانوي وایي څه ګورو چې هلته د بلې کوڅې نه د نوجوانانو یو بل جماعت را روان دی او هغوی هم دا آواز لګوي چې ختم نبوت زنده باد دا ناره لګوي او بیا هغوی هم دغه رنګې شهیدان کیږي او بیا په لاهور کې 10,000 مسلمانان هغوی د ختم نبوت لپاره خپل ځانونه قربانوي